من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود واليهودا ليست النصارى ندي نصارى على شيء بس شبانده. وقالت النصارى ونصارى ليست اليهود ندي يهود على شيء بس شبانده. رافع بن هريملة د يهوديانو وفد نجران د نصرانيانو تورغله ورتوي ما انتم على شيء من الدين مناظره شروع شو ورتوي تاسو نه په اس دین باندې اغي ورتوي نصرانيانو په جواب کې ویل ليس انتم على شيء من الدين تاسو نه پس دین کې اس دین کې نه خپل کې یو بل سره رد کړل نو دی حماقت تو ګورا دوانو ته کتب نازل دي یو ته بيدین وي بلبل ته بيدین وي. رب كريم وقالت اليهود واليهودا ليست النصارى ندي نصارى على شيء پس شي باندې کفر وکړو په عیسی علیه السلام باندې او په انجیل باندې. وقالت النصارى ونصارى ليست اليهود ندي يهود على شيء پس شي باندې کفر وکړو په موسی علیه السلام باندې او په تورات باندې. رب کریم فرمای وهم حال دا د دوه ډلې چې دی یتلون الکتابه لولي کتاب لره چې تورات دی انجیل دی. کذالک کما قال هؤلاء لک سرنګ چې دغه ډله ویا كذلك هم دغرنگی قال الذين ويل باغ کسانو لا يعلمون چې علم ندر لودو لکه نکونو د دې چې تیر شوی مثل قولهم فمثل د قول د دې باندې. فالله پس الله تبارک وتعالى يحكم فیصله به کی د حق او د باطل بینهم په مهز د دې کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما پاغس کی کانو چودي فيه پاغ کی اختلافون دي اختلاف کولو. رب کریم فرمائی ومن اظلم سوک دے زیاد ظالم استفهام انکاری دے یعنی دینا بلوی ظالم نشتا ممن دا چانا منع چی منکی خلق مساجد اللہ د جماعتونو دا اللہ نا اند دی خبر یذکرا چی ذکر کیگی فیها پا دی جماعت کی اسمو نم دا اللہ. بخت نصر لعین بیت المقدس وران کڑے و خلقی منکولا او تورات سوزول او خنزیران پکې حلال کړي او د هغې پاره کې بعضې مفسرین وایي دا نازل دی. بعضې وایي چې دا مؤمنانو دپاره بشارت دی زیری دی. ای مؤمنانو که نن د مشرکانو تاسو حدیبه کې د حرم نه منې کړي تاسو د حج نه منې کړي نو داسې ټیم به راشي داسې ټیم به راشي خو دی به مسجد ته ننوتی به هم نشي که ننوځي نو په ډېر یره کې به ننوځي دا کافرانو. ومن اظلمو سوک دے زیاد ظالم دے نزلوی ظالم بل سوک نشتا ممن دا غچانا منع چی منکی خلق مساجد اللہ د جماعتونو دا اللہ نا یذکرا دا چی ذکر کیگی مستهم شامل دے یذکرا چی مزن خلق منکیا یا دا تسبیحاتو نمنکیا یا دا عام ذکر نمنکیا فیها پد جماعت کی اسمو نم دا اللہ وسعاو کوشش کی دے فی خرابها پورانولو داغا کی. رب کریم فرمائی اولائک دغا کسان چی دی ما کان لهم نشت دے دی لرا ان يدخلوها دا چې دننشي دي مساجدو ته الا خائفين مگر په یره کې بدن کیږي لهم شته دی د پارا فی الدنیا په دنیا کې. رب کریم فرمای خزي شرمندگی په قتل باندې په جهاد باندې دی د پارا شرمندگی دا او قید باندې او په جزیه باندې یعنی ټیکس باندې. ولهم اشتدی د پارا فی الاخرت پا آخرت کی عذاب عظیم لیا. وللہ خاص اللہ لرا المشرق مشرق دے والمغرب مغرب فاینما تولو پس کم طرف تا چی مخ گرزوی تاسو فسما ایف هناک حالتا وجه اللہ من قبلت اللہ قبلت اللہ دا چی اللہ پی رضی دے. دا آیت نازل شوه د په حق د مونږ د مسافر کې یو مسافر مونږ کوي سوچ وکړو څوک نشته چې دته قبله وښیو خو تفکر سره مونږ کو سوچ سره بیا وروسته ورته چا ویل چې قبله خو هغه طرف ته د دې طرف ته نه ده
نو بس منځي شوی دی ولله خاص الله لرا المشرق مشرق دی والمغرب مغرب فاینما تولوا پس کوم طرف ته چې تاسو مخ وګرځولو په مانځ کې فسمى هناك هلتا وجه الله فسمى قبلة الله پس قبله د الله دا چې الله پی راضي کیږي ان الله یقینا بری تعالی واسع فراخ دے وسعت رحمتي و رحمتي فراخ دے علیم پوی دے بری تعالی باعمالکم پعملون استاسو باندے بل حماقت ددی بیانیگی بل اعتراض بیسا کولو ومون زکا ایمان نراوڑو پتا باندے تب بری تعالی تا ولد نمانی علیاذ باللہ زوی نمانی بری تعالی تا یهودو بویل چې عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام زوی د الله دی او نصارا بویل المسیح ابن الله عیسی علیہ السلام زوی د الله دی او مشرکانو کې یو ډله واغي بویل چې ملائک چې دا بنات الله دي دا د الله لوریانې دي حدیث مبارک کې راضی ابن عباس سے وی حدیث قدسی دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك الله تبارک وتعالى وی چې تکذیب وکړو زما دی ابن آدم دته دا مناسب نو وشتمني ولم يكن له ذلك او کنزلی وکړي ماته دته دا مناسب نو فاما تکذیبه تکذیب داده چې درو جنو غنلما یا فزعم انی لا اقدر ان اعيده د داسې ګمان کوي چې زه به واپس نه پاسوم مرګ نه بعد یعنی باس بعد الموت ته اشاره ده مرګ نه بعد ژوند کیدله وې دا ګمان کوي چې زه به دا نه ژوند کومه واما شتمه ورچ کنزل ددی فقوله لي ولد دا چې ماته ولد ثابت یا رب کریم فرمای فسبحانی پاکی دا مالران اتخذ صاحبتنا دا چې زونی سم ولد لرا صاحبتن منا بی لرا او ولدن یا ولد لرا دین زپاک یما وقالوا ویدی یهود و نصارا اتخذ الله نیولی اللہ تبارک و تعالی ولدا ولد لرا قال الله جواب کے اللہ تبارک و تعالی سبحانه پاکی دا اللہ تبارک و تعالی لرا بل له بل پاکی دا اللہ تبارک و تعالی لرا سنا دا ولدنا بل له بلکی دی بری تعالی لرا ما غسدی فی السماوات چې په اسمانونو کې دی ملکن و خلقن و عبیدن دا ټول مخلوقات بری تعالی پیدا کړی دی دا ټول د پر عبادت کوي کل ټول له دی بری تعالی لرا قانتون تابعدار دی د ځمکې مخلوق دی که د اسمان مخلوق دی نو بری تعالی ته تابعدار دی ټوله بدیع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دے والارض د ځمکې دی کې بری تعالی خپل کمال او قدرت بیانې کمال د قدرت خپل بدیع السماوات دا بری تعالی غزاد دی چې ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دے والارض د ځمکې وإذا ورکل قضا چې فیصله وکړي امرا معنا ایجاد امر پیدا کولو د یو کارا فانما یقینا خبر دادا یقول چې وی له هغه کن شا فیکون معنا فهو یکون پس هغه کیږي وقال الذين ويغ كسان لا يعلمون چې علم نلري كفار مکه دا رافع ابن هريم له رسول الله صلى الله عليه وسلم تا وی کته چره رښتینه رسول نو بری تعالی د مونږ سره خبرې وکي مونږ دغه خبرې واورو نو آیات نازل شو وقال الذين ويغ كسان لا يعلمون چې علم نلري كفار مکه لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله ولي خبر نکي بری تعالی مونږ سره بلا واسطه بغیر د واسطه نه چې بانك رسوله چې دغه رسول او تاتینا یا ولی نرازی مونږ ته آیتن یو نخا مونږ ته وای چې دا صفا مروه غونډه د سرو زرو جوړ کړه دا ولی نه جوړیږي
كذلك رب کریم فرمایم دغرنگی قال الذين ويلبغ کسانو من قبلهما چوڑان دی د دینو آتیر شوی کافرانو هم دغسی خبر کوله مثل قولهم په مثل د قول د دی رب کریم فرمای تشابهت منا متشابه دی یو شانتی دی قلوبهم زړونه د دی پس کې په کفر کې او په فساد کې او په قسوت کې یعنی سختۍ کې زړونو سختۍ کې او په عناد کې حسد کې او په سرکشۍ کې تشابهت یو شانتی دی قلوبهم زړونه د دی قد پتا کې سره بیان کړي مونږه آیات نخې رب کریم فرمایي په صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لقوم د پاره د قوم یقینون چې یقین لري إنا يقينا من أرسلناك لقلم تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق منا بالصدق بصدق سرا بشيرا منا مبشرا زر وركونك بالجنة ونذيرا أو يرونك من النار دورنا کافرانو د پاره یعنی ونذیرا يرونک من النار اور د جهنمنا ولا تسالو تانب سوال نکیږي تانب تپوس نشي کولای ان اصحاب الجحیم په بار د ملګرو د جهنميانو په بار کې بتانه تپوس نکیږي کدی ایمان وروړي او کنه وروړي نو مخفکیږي انما عليك البلاغ صرف پتا باندې تبلیغ دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رب کریم فرمای ولن ترضى هرگز برازی نشیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عنك تانا اليهود يهودا ولن نصارى دن نصارى دا يهود و نصارى استا تانا هیچ کله ناراضی کیږي حتی ترغه وخت پورې تتبع چې تتابعداریونه کی ملتهم منا دین داغي یا لاری داغی یا دا عقیدی داغی قل تورتو یا اے پیغمبر علیہ السلام ان الهدى یقینا ہدایت دا اللہ چی دے هو الهدى ہم دغا ہدایت مقبولہ دے چی اسلام دے ولئن اتبعت خامخا کچری تا تابیداری اکڑام تو خو نه کې یعنی امت ته ویم لکه لوري تا ته ویم انګورې واوره داسې مثال دی ولئن اتبعت خامخا کچرې تا تابعداري وکړه اهواهم من د خواهشاتو باطلو د دې د باطلو ارزوګانو د دې بعد الذي رست داغنه جاء کچ راغلی دی تا ته من العلم د علم نه مالک نبوي تعالی را من الله د جانب د اعلان من ولی سوک دوسا ولا نصير ان مددگارا محبوب تا امر دے محبوب چرے هم داسې نه کوي پیغمبر علیہ السلام هم چرے داسې نه کوي امت ته ویا اے مؤمنانو چرے تاسو داغي تابعداري نه کوي چاپلوسی مکوي کا د کافرانو چې تاسو نه به خوشاله شینا هغه وخت پورې نه خوشاليږي تر سوچ تاسو داغي دا عقیدی تابعداریونه کوي داغي د ملت تابعداریونه کوي الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړې شوی دی هغه ته کتاب انجیل دا په حق د نجاشي باچا او سلويخ کسان د جعفر صاحب سره راغلي او داغي په تعریف کې نازل شوی دی الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړې شوی هغه لره کتاب انجیل يتلونه للي انجیل لره حق تلاوته په حق تلاوت سره یعنی تحریف پکې نه کوي د پیغمبر علی السلام صفات چې پکې لیکل شوی دي پوره بیانې تحریف نه کوي اولئک دغه کسان چې یؤمنون ایمان لري دي به په دې باندې ومن ورغ سوق یکفر چې کفر کوي به په دغه کتاب باندې فاولئک پس دغه کسان چې هم الخاسرون هم دي تاوانیان دي